بسم الله الرحمن الرحیم. زه به تاسو ته نن یو بهترینه او ښایسته وظیفه وښیم د هغه خلکو دپاره چې د کوم ورونو په جوړونو باندې درد راځي. اکثر د جوړونو درد چې کوم دی مشران وي یا بعد نور کسان وي د هغې په جوړونو باندې درد وي، نو د هغې دپاره بهترینه وظیفه انشاءالله تاسو دا ویډیو وګورئ، نو تاسو به انشاءالله د دې وظیفې په عمل باندې به هم پوه شئ. نو بهترینه خبره ده چې یو انسان په خپل عمل کې راولي. سحر د مانځه نه پس د نور د راختو نه مخکې سورة علق، اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق، دا صورت چې کوم دی دا به 7 پیرې وي. د نور د راختو نه مخکې دا صورت به 7 پیرې وي، او بیا چې کله ته دې کې سجده تلاوت ته، نو سجده تلاوت به یو سجده تلاوت وکړي، او هغې نه پس چې کله ته سجده تلاوت وکړي نو دا الفاظ چې کوم دی دا په دې سجده کې وي حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. دا به 7 پیرې وي، او په خپل بدن باندې به چې کوم دی شوخ کې په دې جوړونو باندې رب نه انشاءالله امید ساتم چې ستا د جوړونو دا درد چې دی دا بالکل ختم شي، هېڅ به هم پکې نه وي. او که یو انسان د ذهن د تیزېدو دپاره دغه کوي چې زما حافظه تیزه شي، نو دا صورت چې دی اقرأ بسم ربک الذي خلق نه به شروع کړي د علم الانسان ما لم یعلم پورې، دغه دی پورې به ولیکي او په اوبو کې به چې دی واچي او هغه به وڅکي. الله رب ذوالجلال به د ده دا حافظه په خپل قدرت باندې چې دی دا تیزه کړي.